آسان دم دی د رب العالمین د کتاب دواړه صورتونه دي که درته یادي په خپله چف کوه که درته یاد نی نو ملا ته ووایه وی دا چف کو په ما باندې ولو خبره خلاصه قل اعوذ برب الفلق معنی سونه مزیدار اللہ ذوالجلال نبی علیہ السلام ته فرمائی یا هر مسلمان ته فرمائی اوائے پیغمبرہ اعوذ د پناہ نسم برب الفلق پر رب د سبا اغا اللہ چی د سبا رب دے اس اللہ خو یواز د سبا رب ندے دا دے طول کائنات و رب دے رب العالمین دا دے سبا دا ذکر پکی گورا پاول کرا زمونگ دا علماء لکی ویسن چی سبا رو خیجی نو پا دے کائناتو کیو انقلاب راشی تیارہ ختم شی و رنا روز پیدا شی پیدا غرنگی دی اڑکی با سوچ کے چی یا اللہ پا ما دا بیمارے تیارہ دا خدا ادارانا ختم کو دا رخ صحت رنا را باندے را والا دا دے غمونو دا تیارین میں اللہ خلاص کا او دا خوشحالو رنا گانے را باندے را والا زیم دا سبا دا وقت دیر برکتی وقت حضرت یوسف علیہ السلام سره چلونه کله ملو شو او بیا ولا دعا غواړي یعقوب علیہ السلام بابا مونږ نه غلطي شوې ده مونږ معافي غواړو مونږ له الله په دربار کې بخښنه غواړه نا ولا فرمایي وی سوف استغفر لكم ربي وی ان قریب زه د خپل رب نه دله بخښنه غواړم سوف لږ ساعت پس له دا بخښنه غواړم نو زموږ مفسرین لیکي وی دا مهلت یې ولې ورکه په هغه ساعت یې دعا ونه کړه وی دی د سبا د وخت انتظار کو چې د سبا وخت ډېر قیمتي د برکت وخت الله پکې دعا قبلی نو چې هغه وخت راشي دعا بدله وغواړو والمستغفرین بالاسحار نیکان بندگان چې د الله نه بخښنه غواړي پېشمني پاسي او هغې وخت کې الله ته فریاد کوي او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د دې اخر شپې د سبا دې وخت کې د الله رحمتونه دې لومبي اسمان ته راکوزېږي او الله په خپل آواز کوي څوک بخښنه غوښتونکي شته چې زه وبخم څوک رزق غوښتونکي شته چې رزق ولا ورکم څوک سوالګر شته چې ما نه سوال وکړو زه دعا قبوله کړم دغه وخت ډېر قیمتي وخت د انسان په عبادت رب العالمین په دغه ټیم ډېر خوشحالېږي د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ډېره د عبرت ده وی دا سپی او ګډه چیلی چې ده سپی چې لنګه شي دا هم شپږ میاشتې کې لنګېږي او ګډه چیلی هم په شپږ میاشتې کې لنګېږي خو چې سپی لنګه شي نو ډېر زیات بچي راوړي او ګډه یا چیلی چې لنګه شي نو یا یو بچی راوړي یا دوه راوړي زیات نه راوړي نو بچی د سپو زیات پیدا کیږي او د ګډو چیلو کم پیدا کیږي بل ګډې چیلی علالیږي ډېرې او سپین علالیږي ګډې چیلی قصابان څومره علالیږي په دې کلو کې څومره خلک علالیږي په حج او په عمره کې بیا خو په لکونو علالیږي نو عقل څه وایي چې سپي دې ډېر وي او که ګډې چیلی دې ډېر وي تاسو وایي سپي دې ډېر وي ځکه بچي د سپو ډېر پیدا کیږي د ګډې چیلو په نسبت او سپي نه علالیږي او ګډې چیلی ذبحه کیږي ډېر نو پکار خو دا وه چې سپي ډېر وي او ګډې چیلی کمې وي حالانکې مونږ چې ګورو نو سپي کم دی او ګډې چیلی زیات دي ټول کلي کې چې سپي راغونډ کې شل بني چې ته محله کې دوه درې سپي هر چا کور کې خو سپي نه او که چا کروي کې او سپي وي او ګډې چیلی په غرونو کې خصوصا او په دې بانډو کې په هر یو کور کې یو دوه ګډې چیلی وي او بیا رمې یې ګرځي د سپو رمې چې چالي د ګډو چیلو دا رمې ګرځي وی دا ولې نو مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکي وی دا سبا برکت دی وی ګډه چیلی د ټوله شپه ودی خو چې پېشمني شي نو دا به ویښی څوک چې ګډې چیلی سادي تپوس وکړي پېشمني به د اوچته پاسي خپله ګیا به خوري او سپی به ټوله شپه منډې وی خو چې پېشمني شي نو دا خدایوالي به زده پروتېږي دا د سبا برکت چې ګډه چیلی سبا کې ویښي الله نسل زیات کړی دی او سپی په سبا کې ودي نو په نسل کې برکت نشته نو زه پناه نیسم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د کل مخلوق نه څومره مخلوق چې دی که هغه انسان دی او که حیوان دی او که زمری دی او که ګوډګر دی او که جادوګر دی دې نه دا معلومیږي چې
چې د کل مخلوق شر د الله په قبضه قدرت کې او د کل مخلوق د شر نه به څوک بچ کوي؟ جواب راکوه، الله به بچ کوي. ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د تیارې شپې نه چې دا تیارې راخوره شي. زمونږ په دې اکابرو کې یو ډېر لوی مفسر تیر شوی دی، مولانا حسین علی صاحب رحمه الله. د تفسیر او د قرآن حکیم د ترجمه او د قرآن د علوم ډېر لوی مهارت الله ورکړی. هغه په خپل تاریخ کې لیکي چې د خپل استاد بنګال ته ولېږلم د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې. وی ما ورته وی چې صاحب په بنګال کې خو جادوګر ډېر زیات دي، نو که زه هلته دعوت کوم او د تبلیغ کار چلوم، هسې نه په ما چې ته جادوګر کوډ او سحر ونه کړي. دا په مصر کې هم ډېر زیات دي، مصر کې او په بنګال کې اوس هم دا کوډګر شته. ما ته یو سړي خبره کوله مصر ته تللی، ما ته وی دومره خطرناک جادوګر دي پکې، دومره اوس هم کوډګر او دا نظربندو والا او دا هپناټزم والا. وی سړی ورته مخامخ ولاړي، وی چې دا لاس ورته داسې کې سړی به په ځای ودرې. مجال شته چې څوک د ځمکې نه رپوي، نیغ به ورته ګوري، سړی به وایي چې دا لیونی شو که څه چل پېو شو، چې تر څو ورته هغه مخامخ لاس نیولي دي د ځای نه رپ هم نه شي وایي. او یې داسې جادوګر هم ما لیدلی دي. دا ما ته یو عالم خبره کوله چې تا ته اشاره به داسې وکړي، ابدنه مخکې رواني ته به ورپسې ځې، ته د هغه نه ودرېدې بیا نه شي، په ځان به نیغ په یو چا کم خوا دي ورپسې به روان، میدان ته به دې ځنګل ته به دې وباسي او هلته به دې ودرئ، او چې جیب کې در سره څومره پیسې وي ټولې به درنه وباسي. بیا به درته صرف په لاس باندې اشاره تو کې را روان به شي، خپل ځای ته به راورسئ، اړو ته به پته مو نه لګي چې ما نه چا پیسې وویستې او که نه کوم خوا تللی وم او کوم خوا لاړم. دا بنګال کې اوس هم دا جادوګران شته. بنګال کې چې دا کوم کسان دا مخکې په هغه دغه کې نیولي شوي وو په جیل کې وو، ته د هغوی نه تاسو تپوس وکړئ، حل به راته ووایي. نو ما هغه خپل شیخ ته وایي، استاد ته وایي چې زه خو بنګال ته ځم، هسې نه هلته په ما څوک کوډه ونه کړي، جادو را باندې ونه کړي. وایي هغه راته یو دم وښو چې په تا څوک هم کوډ او جادو کې او په اثر یې پېښې به دا وایه، الله بستانه د کوډې هغه د جادو اثر ختموي او چې څوک در باندې کوي په هغه به پرېوځي. تنشر ورته په عربۍ کې استخراج. وی تقریر ته ودرېدم، یو ډېر لوی جامع مسجد و په هغې کې خلکو ته مې دعوت د ایمان ورکوم. وی دې کې یو جادوګر را باندې کوډه شروع کړه، وی د په ځان پوه شو. وی زه ناست ولاړ یم تقریر ته، او ناګانه دې خپو ته دې ګیټو سره مې د اوسپنې یو کړی ور پرېوته، د اوسپنې داسې کړی، دا دواړه خپې مې یا کولوي او یا یو بل سره جفتې شوي، زور یې راغی. ګورم په سترګو څه نینم، خو زه محسوسوم چې د اوسپنې یو حلقه یو کړی مې د خپو ته پرېوت. پریشانه شو، سړي باندې پریشاني راشي بعض وخت. وی یو سیکنډ پس چې ګورم دې کونډو ته مې بله یو کړی پرېوت، وی چې لږ ساعت ګورم دې بډو ته مې بله پرېوته، وی چې ګورم په سیکنډونو کې بله مې دې سینې ته پرېوته. خدایه پاکه داسې اوس دومره زر زر او دور را کوي لکه چې څوک په پړي یا په اوسپنه څوک وتل. وی دا هغه استاد هغه دم مې رایاد شو. وی زر زر مې اوس په هغه تقریر کې ودرېدم، رنګ مې زیړ شو او په هغه دم مې زر زر شروع کړه. وی هغه دم مې اخیري بس انتها ته ورسو چې کړپ شو، بله کړی مې دې مړی ته ور پرېوته، خپونه شروع شوې وه بله راتله. وی چې دې مړی ته مې کړی پرېوته، دغه ټیم کې دغه یو ذره وخت پاتې و چې ما هغه دم خلاص چې دا دم مې نه وي خلاص کړی، بس مړی مې کړی ته مې مړی ته پروت او بس پانسي به بړ به، خو چې دم مې خلاص که کړپ شو چې هغه کړی کولو شو، مړی مې ازاده شو. بیا مې دوباره دم ووی، چفت مې کړی، د سینې هغه کړی زینینم خو محسوسوم چې کړی پرته ده، په سترګو نه ښکاري، کولو شو، ډاډه شو. تقریر اوس بند دی، خلک هم حیران دي چې دا استاد باندې څه چلو شو ولاړ. وی چې بیا مې دم دریم ځل مو د بډی غم کولو شو،
چې څلورم ځل مې دم او چوف مې کړی د کونډو والام کولاو شو، چې پنځم ځل باندې مې دم او چوف مې کړی اخپو والام کولاو شوه، بلکل وجود مې آزاد شو. خو چې د خپو هغه کړی سینګ کولاو شوه نو په هغه مجلس کې چغې شوې، یو سړی پرېوت په هغه میدان کې چغې شوې، شور هلکه سړی بېهوشه شو، خلک ورته راغونډ شو، زه په تقریر کې ولاړ، هلکه څه چل پېو شو؟ وی سړی بېهوشه شو، چې مو کتل سړی مړو په هغه مجمع کې. په ځان مې غلی که چې اوس غږ مه کوه، څه چل خو شو، زم پوهېږم خو اوس زم نور ما ته پته نه لګي چې څه لوبه به دې سړی شو، سړی څوک خلکو یې څه چل وایي چې یاره بس ما خو وجود بل شانتې و، الله ښه کړه، څوک پرې پوه نه شو، سړی پرې مړ یوړ. چې واپس د بنګال نه رالم خپل استاذ ته میل وی هغه ما ته وایي چې دغه هغه کوډګرو جادوګرو چې پته یې کوډه کول، ستا هغه د مرۍ کړی چې کولاو شو د هغه خپو ته پرېوته، او چې دم دې بیا وې زورور هغه سینې والا کولاو شو د هغه کونډو ته پرېوته، او چې بیا د هغه بله وې هغه د هغه بډو ته پرېوته، او چې بیا تا بله وې د کونډو هغه کولاو شو د هغه دې سینې ته پرېوته، او چې بیا تا اخري دم وې د خپو والا کولاو شو د هغه مرۍ ته پرېوته. خدای پاک مردار که مړه شو. هندو نو دا کوډ او سحر دا ډېر خطرناک شی دی. ګوره په دې کوډ او سحر کې دومره خطرناک اثر دی چې دا سړی لیونی کړي. لکه کوډ چې عموما سړی کوي یا ښځې کوي نو په شپه کې کوي او په تیاره شپه کې کوي. دشمن چې په سړي حمله کوي د شپې کوي، په تیاره شپه کې کوي. غل چې په سړي حمله کوي، کنډر چې څوک کوي په تیاره شپه کې کوي. ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات في العقد، د شر د هغې نفسونو نه چې هغه په غوټو کې پوکي وی، کوډګرې ښځې ته مراد، او د شر د کینهګر نه چې کینه خپله ښکاره کړي. ولې؟ ځکه که څوک په چا کوډه کوي، سحر کوي، نو د هغې بنا په حسد د پړه کې ورسره بغض او حسد. او ورونو ګورې حسد ډېره خطرناکه ګناه ده، الله یې ته مسلمان وساتي. یو حدیث پاک کې راځي وی د لیلة القدر په شپه رب العالمین هر مسلمان چې هغه مخصوص وخت کې دعا وکړي نو الله وله دعا قبلوي. لیکن کم سړی چې بغضي حسدي دی هغه مخصوص وخت کې که د الله نه دعا غواړي هغه دعا هغه له خدای نه قبلي په هغه وخت. وی د عرفات په میدان کې الله مخلوق بخي، ګناهګار هم الله بخي. فرشتې الله ته وی الله دا فلانکې خو څه مقصد نه راغلی، ده خو دې غرض نه راغلی دی، دې خو ستا رضا له نه دی راغلی. وی فرشتو دا چې کوم نیکان خلق دی په دې میدان کې ولاړ دي، دا ګناهګار چې دا کوم بې غرضه راغلي دا مې ورسره وبخل. لیکن حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی بغضي او حسدي دی د عرفات په دې میدان کې هغه الله ګورې په هغه خاص میدان کې نه بخي. الله دې مسلط مونږ کې څونه بغض او حسد. او زه عموما دا خبره کوم چې د بغضي او حسدي انسان دپاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل کوي، بل چا ته ضرر رسول شي. که زه ډېر حسد او بغض وکړم چا ته به چا به څه وکړم؟ خپل ډبه وخورم. او دا بغض او حسد ګورې پالې ته راځي، دا علم، دا مال، دا ډول د عزت خو انسان له الله ورکړي. نو چې ته ورسره بغض او حسد کوې نو د الله په کار دې اعتراض وکړي، د خدای دا کار دې نه دی خو بدبخت. ښه دا بل صورت قل اوایه پیغمبر اعوذ ز پناه نیسم برب الناس، په رب د انسانانو، ملک الناس د دې ټول انسانانو بادشاہ دی، الہ الناس د دې ټول انسانانو معبود دی، پالونکی معبود، او د دې ټول انسانانو رب دا څوک دی؟ یو الله دی. من شر الوسواس الخناس، د شر د هغه شي نه چې هغه وسوسې کوي، او دی بیا رستو کېږي هم، وسوسه هم دې اړه ته اچوي رستو کېږي. دا د شیطان دم دی ګوره چې د الله نوم والي دې رستو شي سختي. الذي يوسوس في صدور الناس، او دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې پړونو کې وسوسې اچوي. دا دي څوک دا وسوسې وایي؟ نو موږ وایو دا شیطانان دي که نه؟ نه، الله وایي من الجنة والناس، بعضې د پیري د ذات نه دی، دا شیطان د دې اصل پیری و، او بعضې د انسان د ذات نه دي. ګوره بعضې انسانان یې تاله به راشي وسوسه به راته واچوي، فلانکې سړی ستا خلاف یې دا خبرې کول، شیطانت درته وایي. هلکه چې زما په سر دلته جواب نه شو ورکولی، ما ډله خفه کړې او ما ته الوی، دا شیطانت. ولې ما ته دا الوی؟ د مسلمان نه را ډله خفه کړې، داسې مه کوه. او حدیث پاک کې راځي د کوم انسان په دې خوله کې چې دا دوه جبې وي که نه، من کان ذا وجهین فی الدنیا
جو پڑی یو تا یو سی بلتا بلتا وی کان له یوم القیامت لسان من نار دا قیامت پرد برده پا دی خلکی دا اور جبتاوی گرتاوی نورونو دا دو صورتون اللہ پہ خپل قرآن ختم کرو او دا انسان دا دنیا و دا آخر دا فیدے شیدے گوری سار چی پاسے دا دی تلاوتو کے ماسخوتن چی سملے دا دی تلاوتو کے پا دی خپلو لاسونی چک کے پدانی دموے سمرا چی دا دی تلاوت زیاد کے دا شیطانانو دا پیریانو دا کوڈگرو دا سحر دا جادو دا دی دا غلط و اثرونو بدا اللہ محفوظ دی دا دینا خدم بلشتا دی نشتا او که یو انسان وی زخو مال قرآن پا ناظرن رازی نو چی صورت فاتحه و قل هو اللہ احد صورت یاد کردی دام یادو دشی دا استاد نماز خوطن یو ٹک یادا وکن یو رسول یاد کا فسبالت اعوذ یاد کا بلوز رب الفلق یاد کا دا سا دم رگران خبر خونه پسندا چی ناس یا قربان دی سی یاد دی سندر در تیادی چی دا کیسٹ نا در یادون اوری پا ٹک بیا دون مضبوط دماغ مقناطیسی اللہ در کردی چی دی پا یو استاد بیا یاد کردی او صورت نشی یادو دا یاد کردی خپل استادان امامانونا او که معشوم بی یا پخپل در تکلیف ورسی نو ما رتوی چی سی دم اچول ورا بعض خلق در دمونو نگوار انکار کی دا غلط خبر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پزان پخپل دم اچول خپل بچی بے دمون حضرت حسن و حضرت حسین صحابہ کرامو تے دمون خولی نو سی دم چی دا قرآن حکیم آیتونوی یا دا اللہ نمونی اغین تعویز جوڑ کے یا دا دمون استعمالے پدے کے فیدشتا او اغا دمون یا اغا کوڑی سحری جادوی اغی که دا شرک الفاظی اغی که کفری الفاظی دا اللہ نو یا دا قرآن یا دا پیغمبر هم دا حدیث و الفاظ پکنی دا اغی نظام ساتل پکر دا دوار صورتون اللہ پہ قرآن ختم کردے زمون دا دنیا و دا آخر فیدہ پکی رخا دا دوار یاد کے دو کہ رب العالمین زمون نرازش یا اللہ مون دا ہر قسم بیمارون محفوظ اللہ سحر و مستاد دا کوڑ میں مستاد دا جادو تعویزون محفوظ کے رب العالمین ادوار جہان خیر نصیب ادوار جہان دا شر نم رب العالمین محفوظ سات سوک مردگان دی زمین پر گاون کی محمدین لالا تبر وفات شوین دعا وتاو کہ رب العالمین مغفرت نصیب اول لیل سفر دا خوشحالی دریر خبونی آدم دنوی سوداگر رو ماشون مرشیو ادی غریب نور بچی معذور دعا وتاو کہ اللہ والا خیر ورکی لغنوی بچی رب العالمین جو پھر جسم مردگان وفات تی اللہ دا طول مغفرت نصیب اللہ دی منگل ادوار جہان خیر و خوشحالی راکی ادوار جہان دا شر ندی من لا محفوظ اللہ زمین پر دونو کی خپل و دخل حبیب محبت کین رب العالمین منگل دا نبی علیہ السلام پر سنت و طریق و عمل نصیب یا اللہ کی سوک حاجت مندی حاجتون پورکے اللہ کل چاہیو بکر روانی دشمنیت ربانی پروغ بدل کن فوردگار زمین پر آخر باندے فاخر وقت دا کلمہ نصیب جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ